السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ډېر یو د خوشحالۍ میسج در کومه. پرون چې د کم سړي متعلق مونږ ویډیو جوړه کړې وه او د هغه ګستاخي مونږ تاسو ته په نښه کړې وه، بیا په هغه ویډیو کې مونږ د انتظامي والا نه یو خاص کړی چې براه کرم دغه سړی ګرفتار کړي او الحمدلله انتظامي والا چې دی هغه سړی ګرفتار کو او هغه اوس په تاڼه کې دی یا په جیل چې هر ځای کې دی خو ګرفتار شو. اوس زمونږ خواست د انتظامي والا ته چې صرف په ګرفتارۍ باندې به دا خبره نه ختمیږي، دته داسې یو سزا ورکول پکار دی چې آینده څوک دغسې کار خو پرېږده چې داسې تصور هم بیا څوک ونه کړي. نو ډېر خراج تحسین پیش کوو مونږ انتظامي والا ته، د مظفرګړ چې کومه انتظامیه ده دا سړی دلته ګرفتار شو او مونږ هغې ته ډېر چې کوم دی خراج تحسین پیش کوو چې دا یو عظیمه کارنامه دي سرانجام کړه او الله دې دې ته توفیق ورکړي چې دغه سړی دته سخته نه سخته سزا ورکړي چې آینده بل څوک بیا دغه رنګې تصور هم ونه کړي او دغه رنګې کار بیا ونه کړي. دغه وړوکی میسج مې ځکه در سره شریک کو چې بیګا ما کله دغه ویډیو شیر کړه نو ډېرو خلکو ډېرو ملګرو زمونږ په کمنټونو کې ویل چې قاري صاحب دغه دې سړی ګستاخي کړې ده او دا شیر کول نه دي پکار. زما د شیر کولو زه د دې څیزونو خلاف یم او دغه رنګې ریاکشن ویډیوګانې زه بالکل نه کوم. زمونږ کار د اصلاح سره د معاشرې اصلاح، خلکو ته دین رسول، نو زمونږ کار دغه دی. خو ما دغه ویډیو ځکه وکړه، ما ویل چې دغه ویډیو ورسیږي انتظامي والا ته، په هغې کې مونږ داسې د مانځه فضایل یو شی بل شی نه بیانول، مونږ پکې یو خاص کړی انتظامي والا ته چې دا سړی ګرفتار شي. نو زمونږ مطلب دا و چې دا سړی ګرفتار شي او دته سخته نه سخته سزا میلاو شي. نو که دغه ویډیوګانې مونږ شیر کړې نه وي، دا وایرل شوې نه وي او دا په دې فیسبوک سوشل میډیا باندې وایرل شوې نه وي، نو بیا انتظامي والا ته خو پته نه لګېده. نو دغه رنګې د خلکو مذمت پرې راغلی، د خلکو خفګان پرې راغلو، خلکو زړونه دردمن شو، نو انتظامي والا په حرکت کې راغله او دا سړی ګرفتار شو. نو زمونږ مطلب د شیر کولو صرف او صرف دا و، دا زمونږ مطلب نه و چې دا ګستاخي ډېر خلک وګوري یا د ډېرو خلکو زړونه خفه شي، نه، بلکې زمونږ مطلب دا و چې دا سړی ګرفتار شي او دته سزا میلاو شي. نو دعا کوو چې الله رب العزت دغه سړی او انتظامي والا ته الله توفیق ورکړي، دا سړي ته سخته نه سخته سزا ورکړي او الله رب العزت آینده د دغسې ګستاخۍ نه، دغسې غلطۍ نه نور مسلمانان محفوظ وساتي او د کومو مسلمانانو زړونو چې درمن شوي دي هغې دپاره دغه ویډیو ده چې هغې خوشحاله شي چې دغه سړی ګرفتار شو. دغه پیغام د نور مسلمانانو سره هم ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.